السلام علیکم ملګرو. د شاه محمود قریشي دوباره گرفتاری نه پس د ملک اهم رهنما او د ملک اهم خلکو سټویټس کړي دي چې باغې باندې لږ ډسکشن کوو. ډېر ضروری خبرې کړي دي. جی د شاه محمود قریشي دوباره گرفتاری نه پس یو صحافي عمر انعام ټویټ کړی دی او هغه ویلي دي چې یو ایسیچو د قاضي فیض عیسی او د سپریم کورټ حکم خپل جوته کې نوک پر مطلب د خپل په بوټ باندې د عدالت غا حکم ور قاضي فیض عیسی چې کوم دور دی داغه چې کوم مطلب سربراهی ده نو داغه حکم یو غردول جی وای د ملک دومره غټ عدالت دومره بیزتی مخکې نه وشوي څومره چې د قاضي فیض عیسی راتلو نه پس وشوجي. بل صدر عارف الوی هم یو ډیر اهم ټویټ کړی دی. صدر عارف الوی ویلي چې موږ ته داسې معاشره نه دی جوړول پکار چې په داسې معاشره کې انساني حقوق بغیر د سیاري پامال کیږي جی چې چرته کاغذات نامزدګي په زور واغستل شي چې چرته د مظاهرینو خلاف بیرحمانه کاروایی وشي او د دې مطلب د عمران خان پارټي دی چې کم په 9 مې واقعیت کې کم خلک گرفتار شو په غي باندې چې کم کاروایی شوی داغي حواله سره دا خبرې کړې دي. بل شاه محمود قریشي د دوه حکومتونو وزیر خارجه پاتې شوی دی چې یو غسر هم داسې سلوک شنو موږ ته وي پاکستان بدلول پکار دي او کچري تاسو غواړئ چې پاکستان بدلول پکار وي نو بیا موږ ته پکار دي چې د ټولو رایوځي شو د لپاره مشترکه یو جدوجہد شروع کوجی. دا ټویټ صدر عارف الوی په انګلیش کې هم کړی دی چې په انګلیش کې دا ټویټ صدر د پاکستان خامخا هر امبیسي والا بکتلی په ټوله دنیا کې به دا ټویټ کتل شوی جی. بل حامد میر چې کوم دی هغه هم یو اهم ټویټ کړی دی هغه هم څه خبرې کړې دي د شاه محمود گرفتاری نه پس هغه یو ټویټ کړی دی. حامد میر ویلي چې شاه محمود په سایفر کیس کې نه دی گرفتار بلکې هغه د لپاره گرفتار شو چې هغه سره ډیل کې کولو کوشش وکړو خو هغه ورته دا جواب ورکړ چې زه د عمران خان لاس نه پریدم زه د عمران خان سات نه پریدم زه به عمران خان سره تر اخره پورې مجي. بل عمران خان په لار کې غټه رکاوټ چې کوم دی توشا خان نه اهلی ده نو ټول کیسونه تقریبا د عمران خان ختمېدو ولا ځکه دي چې سایفر کیس کې هم پرون سپریم کورټ حکم کړی هغه هم 11 جنوري پورې سایفر کیس ودرولې دي. بل توشا خان کیس چې کوم نه اهلی ده کچری دا عمران خان نه ختم شي عمران خان به د الیکشن د لپاره اهل شي نو بیا عمران خان په جیل کې هم ګیروي او چې الیکشن د لپاره اهل وینو الیکشن کول شي که په جیل کې وی جیل نه الیکشن کول شي ضرور نه چې عمران خان بروز نو الیکشن وکړي که په جیل کې هم وینو عمران خان کاغذات نامزدګي الیکشن کمیشن ایکسپټ کول شي تر څو پورې چې هغه نه اهلی ختم شي چې نه اهلی ته ختم شي بیا به پاکستان او د عمران خان الیکشن کمیشن کاغذات نامزدګي ضرور ایکسپټ کوي ضرور به جمع کوي جی. بل پی ټی آی یو بل درخواست هم ورکړی دی. پی ټی آی اهم رهنما اډیالا جیل حواله سره چې موږ عمران خان سره په اډیالا جیل کې یو سیکریټ یو پرایویټ ملاقات کول غواړو دا درخواست د عمران خان پټي اهم رهنما ورکړی دی. دوی ویلي چې موږ عمران خان سره پرایویټ ملاقات کول غواړو په دغه درخواست اډیالا جیل سپرډنټ ته نوټس هم جاری شوی دی نو کې د شروع ورځو کې په دغه درخواست باندې هم فیصله وشي. د عمران خان د پټي چې کوم کور کمیټي دی یا د عمران خان د پټي چې کوم اهم رهنما دي ای وایي چې موږ عمران خان سره یو پرایویټ ملاقات کول غواړو د الیکشن حواله سره د الیکشن امیدوارانو حواله سره او موږ له خیر د پجیل کې دنه یو پرایویټ ځای راکړي چې موږ هغه سره خپل د پټای سره سیکریټ خبرې دي چې موږ یو بل سره هغه انفارمیشن شیر کوجی. دا اپډیټس په دې ویډیو کې ډیر زیات مننه جی. والسلام.